بسم الله الرحمن الرحیم کتونکو چې څومره د چارسدي دوه قومي او 15 صوبایي سیټونه دي نو هغې باندې رزلټ فاینل شوی دی. دا وخت موږ سره سرکاري رزلټ موږ تاسو ته وایو چې چا په کومه حلقه څومره ووټونه اخیستي. ټول نه مخکې خو زه تاسو ته ووایم چې چارسدي کوم دوه قومي او 15 صوبایي سیټونه هغه ټول پی ټي آی ګټلي دي. په 2018 کې چې کله الیکشن شو نو په هغې کې دغه دوه قومي او 15 صوبایي سیټونو کې یو سیټ اے ان پي ګټلي و. خو دې پیرله چې کوم الیکشن وشو پرون په 8 فروری 2024 باندې نو دا ټول سیټونه چې کوم دي دوه قومي او 15 صوبایي 15 واړه سیټونه د صوبې هغه او دوه قومي دا ټول پی ټي آی حمایتیا آزاد امیدوارو ګټلي دي. تاسو سره لږ رزلټ شیر کوو. ان اے 24 انور تاج ګټلي دي او هغه اخیستي دي 89,801 ووټونه اخیستي دي. په دویم نمبر ورپسې هلته مفتي ګوهر دی د جے وي آی هغه 48,545 ووټونه اخیستي دي او په دریم نمبر ورپسې د قومي وطن پارټۍ مرکزي چیرمین آفتاب احمد خان شیرپاو دی چې هغه 34,415 ووټونه اخیستي دي. انور تاج د پاکستان تحریک انصاف چې کوم امیدوار ولته په ان اے 24 باندې هغه په 79,801 ووټونه اخیستي دي. په دویم نمبر ورپسې مفتي ګوهر دی هغه 48,545 ووټونه اخیستي دي او په دریم نمبر ورپسې د قومي وطن پارټۍ مرکزي چیرمین دی هغه 34,415 ووټونه اخیستي دي. دغه شانتي حلقه ان 25 400 چې کوم حلقه وه په هغې باندې سخته مقابله وه د ان پي د احمد ولي خان او د پاکستان تحریک انصاف د فضل محمد خان. فضل محمد خان دا سیټ ګټلی دی او هغه 1,713 ووټونه اخیستي. اوسه پورې دا سیټ چې وو دا به ګټېدی دې کې ووټ پول کېده چې ویننګ سیټ به کوم دا به د 80-85 هزار ترمنځ ګټلی کېده. خو دې پیرله هغه ووټ اخیستی دی 1,713 ووټ یې اخیستی دي او په دویم نمبر ورپسې بیا د اے ان پي صوبایي صدر احمد ولي خان دی چې هغه ووټ اخیستی دی 67,876. په دویم نمبر ورپسې دی 67,876 ووټ هغه اخیستی دي. دغه شانتي په دریم نمبر ورپسې دی مولانا سید ګوهر شاه صاحب چې هغه تقریبا 23,000 خو شو ووټ اخیستی دي. دغه شانتي که د صوبایي اسمبلو خبرو وکړو نو صوبایي اسمبلو 15 سیټونه دي د 400 کې هغې کې چې کوم پی کې 62 دی هغې باندې رزلټ راغلی دی او هغه سیټ د پاکستان تحریک انصاف خالد خان ګټلی دی هغه 28,200 ووټ اخیستی دي او په دویم نمبر ورپسې سکندر خان دی د قومي وطن پارټۍ صوبایي چیرمین دی هغه 16,500 ووټ اخیستی دي. یعنې تقریبا په 13-14 لیډ سره خالد خان دغه پی کې 62 والی سیټ ګټلی دی. دغه شانتي د پی کې 63 چې کومه ده چې هغې باندې سخته مقابله وه پرون پکې ډزې هم شوې ویل ته یو قسم پکې مړ دی په دغه حلقه کې. هغې کې د پی ټي آی ارشد عمرزی چې کوم دی هغه 34,395 ووټ اخیستی دي او د اے ان پي شکیل بشیر چې کوم دی هغه 23,423 ووټ اخیستی دي. دغه پی کې 63 چې کوم ده د پی ټي آی ارشد عمرزی 34,395 ووټ او د اے ان پي شکیل بشیر چې کوم دی هغه 23,423 ووټ اخیستی دي. تقریبا 10,000 لیډ سره دغه سیټ چې کوم دی هغه ارشد عمرزی ګټلی دی. پی کې 64 چې کوم دی حلقه پی کې 64 هغه د پاکستان تحریک انصاف حمایتي یافته امیدوار و آزاد امیدوار د سړیرو افتخار الله جان هغه ګټلی دی او 39,538 ووټ هغه اخیستی دي. دپسې چې کوم دویم نمبر دی د اے ان پي سلطان محمد خان هغه 19,000 ووټ اخیستی دي او د جے وي آی امیدوار چې کوم دی بیرسټر رشید عبدالله هغه 13,877 ووټ اخیستی دي. یعنې دا سیټ چې کوم دی دا هم تقریبا په 19-20 هزار ووټونو باندې پی ټي آی حمایتي یافته امیدوار ګټلی دي. پی کې 65 هغه سیټ دی په 400 کې چې کوم باندې ټول زیات ووټ دی چونکې دا شهري علاقه ده. پی کې 65 باندې شکور خان فضل شکور خان ووټ اخیستی 43,000 او د جے وي آی ورپسې محمد خان په دویم نمبر باندې دی هغه اخیستی 18,266. د اے ان پي شهزاد صاحب ورپسې 18,068 ووټ اخیستی دي. پی کې 65 حلقه ده. فضل شکور خان د نه مخکې پی ایم پی پاتې شوی دی هغه اخیستی دي 43,103 ووټونه. د جے وي آی محمد احمد خان اخیستی دي 18,266 ووټونه او د اے ان پي امیدوار چې کوم دی شهزاد الدین هغه اخیستی دي 18,068 ووټونه. همدغه شانتي اخري حلقه چې کومه ده په شب قدر باندې چې کومه محیط ده هغه د پی کې 66 145 پولنګ سټیشن وي په دغه حلقه باندې. دغه حلقه هم د پی ټي آی حمایتي یافته آزاد امیدوار عارف احمدزی ګټلی دی. عارف احمدزی دغه ځای نه په دریم ځل باندې ایم پی اے سلیکټ شوی دی. یو پیر صوبایي وزیر هم پاتې شوی دی. هغه دغه حلقه باندې په دغه 145 پولنګ سټیشنو باندې
33,156 اوټ اغستې دي 33,156 33,000 او 150 اوټ هغه اغستې دي او په دویم نمبر پسې د جی وی آی ظفر علي خان دی چې هغه 17,593 اوټ اغستې دي د قومي اسمبلی 2 سیټونه دي یو انور تاج ګټلې دي دویم فضل خان ګټلې دي د صوبایي اسمبلی 15 سیټونه دي د پی کې 62 نه شروع کیږي 62 خالد خان ګټلې دا 63 چې کوم دی ارشد عمرزی ګټلې 64 اتحاد ګټلې 65 دغه ګټلې دا 65 چې کوم دا هغه فضل شکور خان ګټلې دا او 66 چې کوم دا هغه عارف احمد زی ګټلې دا دغه د تازه انفارمیشن چې موږ تاسو سره شریک کړل بیګا د ډېر ناوخته پورې موږ دغه نتیجو ته ایثار وو په هر ځای کې نتیجه چې کوم وه تقریبا داسې 1-2 بجې د شپې یا 3 بجو پورې بیا دغه رزلټونه چې کوم دي دا واضح شو پته ولګېده چې څوک ګټي څوک بیلي خو رزلټونه لیټ په دې شو چونکې دا سرکاري رزلټونه دي خامخا چې یو پولینګ سټیشن هم چېرته کم وي نو هغه پورې سرکار چې کوم دی هغه رزلټ نشي اناونس کولی دا موږ سره 746 پولینګ سټیشن وي په دې کې 339 یا 439 پولینګ سټیشن وي هغه ډېر زیات حساس ترین وي څه پولینګ سټیشن داسې وي چې شب قدر یا تنګي کې چې کومې لرې لرې پرتې سیمې دي هغه ځای نه به هغه پریزایډینګ عمله چې کوم وه پریزایډینګ افسران چې کوم پولینګ عمله چې کوم وه دا کوم رزلټ چې دا به له هغه ځای نه راوړو دلته 400 کې چې کوم عبدالولي خان سپورټس کمپلیکس دی دغه کې دغه مین دغه جوړ شو هب جوړ شو هغه ځای ته به راوړو نو دی وجې هغه رزلټونه لیټ هم رال بیا خامخا انساني ایرر کېږي کمی به شی پکې راځي دی وجې رزلټونه چې کوم دی بیا لیټ شو بیا د شپې الیکشن کمیشن دا فیصله وکړه چې یاره تاسو موږ له 2 بجو پورې خامخا رزلټونه راکړئ او که دغې نه څوک لیټ کېږي نو هغې خلاف به موږ کاروایي کوو خو بیا هم چونکې ما تاسو ته وویل چې دا لرې پرتې سیمې دي ترانسپورټ مسلې راشي نورې مسلې راشي انساني غلطي پکې راشي رزلټونه لږ شانتې لیټ شوي وو خو رزلټ ټولو ته تقریبا اکسپټیبل دی ځکه چې زموږ څومره د پی ټي آی امیدوارانو سره خبرې وشوې چا چې ګټلې ده نو هغوی دا خبره کړې وه چې یاره مونږ په دې شک کړو چې لکه مونږ به نه ګټو مونږ سره به داندې کېږي خو هغوی وي چې یاره دا کوم الیکشن وشو او په دې دا کوم رزلټونه راغلي نو دا اوس ډېر زیات فری اینډ فیر الیکشن شوی البته دغه نورو پارټو چې کوم امیدواران فیل شوي دي یا هغوی کامیابي نه ترلاسه کړې موږ ته پته نشته چې هغوی څه موقف په دې حوالې سره راځي خو فی الحال صورتحال په 400 کې دا دی چې انور تاج خپل سیټ واپس ګټلی دی خالد خان خپل سیټ واپس ګټلی دی ارشد عمرزی هلته سیټ ګټلی دی پی کې 63 پی کې 64 باندې افتخار ګټلی پی کې 65 شکور خان خپل سیټ واپس ګټلی او پی کې 66 باندې هغه هم خپل سیټ واپس ګټلی دا و د دې حوالې سره تازه انفارمیشن موږ چې تاسو سره شریک کړو فائنل رزلټ او سرکاري رزلټ راتلونکي وخت سره چې د الیکشن حوالې سره نور هم څه انفارمیشن راځي ان شاء الله موږ تاسو سره د 400 جرنالست دغه فیسبوک پیج د لارې تاسو سره شیر کوو وختاً په وختاً